الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، زمنګ او ستاسو د پیدایش مقصد دا د الله رب العالمین عبادت دی. الله رب العالمین فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما پیریان او انسانان ندی پیدا کړي مگر د خپل عبادت د پاره پیدا کړي. نو زمنګ او ستاسو د پیدایش مقصد دا د الله بندگی دا او د الله عبادت دی. لیکن محترمو، دا خبر یاد ساتل پکار دی چې هر یو عبادت سره کوي نو چې دا په خیسته طریقې سره وکړي شي. په خیسته طریقې سره دا عبادت وکړي شي. دغه عبادت خونم کوي او داسې عبادت زمونږ نه مطلوب هم دی. الله رب العالمین فرمایي چې الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند، دې دپاره چې به تاسو امتحان وکړي چې ایوکم احسن عملا، چې به تاسو کې کوم یو ښایسته عمل کوونکی دی. یعنی مطلوب زموږ نه هغه څه دی چې ښایسته عمل وکړو، ښایسته عبادت وکړو. او بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي ایهم احسن عملا، چې کوم یو په دې کې ښایسته عمل کوونکی دی. محترمو، په عبادت کې ښایستهوالی دا ضروري دی. او ښایستهوالی دې ته ویلی کېږي چې دا عمل د الله د رضا دپاره وکړلی شي. دا پکې شرط دی چې هر یو عمل چې په هغه کې د الله رضا مقصدي. دویم دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. اوس یو سړی راولګي هغه ډېر عبادت وکړي او ډېر نفلونه وکړي مثلا، او ډېرې روجې ونیسي، خو مقصد پکې د الله رضا نه وي، نو دا عمل به الله رب العالمین ته قبول نه دی. دارنګې یو سړی ډېر عمل وکړي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه وي، مونځ وکړي او د الله د پیغمبر طریقه پکې نه وي، روژه ونیسي د الله د پیغمبر طریقه پکې نه وي، حج او عمره وکړي د الله د پیغمبر طریقه پکې نه وي، محترمو داسې عمل به قبول نه وي. عمل کې اخلاص ضروري چې دا خالص د الله د رضا دپاره وکړلی شي، او دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وکړلی شي. په دې سره عمل ښایسته کیږي. حدیث کې راځي معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیو او دای ورته ویل چې یا معاذ، ای معاذه، قسم په الله چې انی لاحبک، یقینا زه ستا سره مینه کوم. او دای ورته بیا هم ویل چې قسم په الله زه ستا سره مینه کوم، ستا سره محبت کوم، ګرانې راته. او دای ورته ویل زه تا ته نصیحت کوم چې د منځ نه وروسته دا کلمات مه پرېږده. کوم کلمات دا چې اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا الله ته ما ته توفیق راکا، زما مدد وکا په ذکر کولو ستا، په شکر کولو ستا، او په ښایسته عبادت ستا. ګوره و حسن عبادتک، په ښایسته عبادت ستا. او دا ډېر خوند کوي محترمو چې کله سړی عمل شروع کوي او عبادت شروع کوي او په هغې ښایستهوالی دا پیدا کړي، د الله رضا پکې وګوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پکې وګوري او ډېر په ښایسته طریقې سره د عمل وکړي، دا ډېر خوند کوي. زړه ته پې اطمینان هم میلاویږي په داسې عمل باندې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د فرض منځه وخت راشي او یو سړی ښایسته اودس وکړي په ښایسته طریقې سره، او بیا به دې لمونځ کې خشوع هم وکړي او دا رکوع هم ښایسته، نو دا وله د ګناهونو کفاره وګرځي. تاسو وګورئ چې په ښایسته طریقې سره اودس وکړي، نو اودس هم عبادت دی، په دې کې هم ښایستهوالی پکار دی محترمو. او چې کله په عمل کې ښایستهوالی وي، دې کې یو لذت او یو خوند سړي ته میلاویږي، سړی دا وګوري. ګوره زه یو مثال در کوم چې کله یو سړی یو 2 رکعاته کوي او د مخکې نه د الله رب العالمین رضا پکې وګوري،
او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د تکبیر تحریمه نه ونیسه تر سلام پورې دا منځ وکړي دا به څونه خوند کوي ښایسته رکوع او دارنګې ښایسته سجیده او د رکوع نه اوچتېده او ښایسته قرات نو دا به څونه خوند کوي او داسې عبادت الله رب العالمین ته محترم و قبولي اوس یو سړی راغی او مونځ یې زر زر وکړه الله اکبر بیا سلام یې وګرځاو پته ونه لګېده چې ده څه وویل او په کومه طریقې رکوع وکړه الله رب العالمین دې موږ ټول معاف کړي ځینې خلک داسې چې رکوع ته ښکته شي نو بیرته نیغېږي نه سجدې ته چې لاړ شي بیرته نیغېږي نه داسې دې ځان خلاص کړي نه محترم د عبادت هر عبادت که هغه مونځ دی که هغه روژه ده که عمره ده که حج دی ډېر به ښایسته طریقې سره وشي او الله رب العالمین بیا د دې عمل او د دې ښایسته عبادت ښایسته بدله ورکړي الله رب العالمین فرمایي للذین احسنوا الحسنى وزیاده دا خلکو دپاره چې ښایسته عمل کوي د هغو دپاره حسنه دی حسنه مفسرین لیکي جنت وزیاده او د دې نه مراد دیدار د الله دی چې د خپل رب دیدار به بیا کوي او دارنګې بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي د متقیانو د پرهیزګارانو په صفت کې الله فرمایي چې انهم کانوا قبل ذلک محسنین دیو د دې نه مخکې ښایسته عمل کوونکي ښایسته عمل یې کاوه د شپې به لږ وده کېده دارنګې د پېشمني په وخت کې به بخښنې غوښتلې نو ګورئ محترمو الله رب العالمین د داسې خلکو صفت هم کوي چې ښایسته عمل کوي غرض دا مختصر چې هر یو عمل سړی کوي چې په هغې ښایستهوالی پیدا کړي د الله رب العالمین رضا پکې وګوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړی شي الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې ښایسته اعمال وکړو وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین